السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مفتی صاحب محترم تاسو خیر جی؟ طبیعت تم خدای ماشومان خدای جی؟ زه مفتی صاحب محترم شاګرد خبرې کوم جی. د میراث یو مسله و جی، تاسو نه معلومات کولو جی. 15 مرلې کور دی جی، او پدې کې 15 رونه دي او 3 خويندې دي جی. په دې رونو کې یو ورور وفات شوی دی جی، او نو اوس د دې وفات شوی ورور چې کوم کورواله ده هغه خپل حصہ واړي جی. نو په دې کور کې بعد د دې ورور چې کوم وفات دي د هغې کورواله څومره حصہ به رسیږي؟ د دې لږ معلومات راکړئ. جزاکم الله خیر. مرله به جي تقریبا دلته 10 لاکې ملاویږي مرله جي، او جي همدې خاوندې دي، دا لوریانې همدې خاوندې دي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، مولانا صاحب دا تصویران مې در لګلې دي، دا مسله موږ حل کړې ده الله په فضل او په توفیق سره. تاسو ویلو یو انسان وفات شوی دی، 15 زامن دي، 3 لوریانې دي، 15 مرلې کور دی، خو یو مرله 10 لکه روپۍ قیمت لري، دا تقریبا 50 لکه روپۍ شو. دا تقسیم کړئ. موږ چې دا تقسیم کړو نو 9,213 روپۍ د هر یو زوی ورسېدي. 15 زامن دي او د هر یو لور 3,40,615 روپۍ دا یې ورسېدي، د دې الکانو د پلار په مال کې ورسېدي. بیا پکې دا یو ورور اوس وفات شوی دی، تاسو وایئ چې د دې اوس تقسیم هم پکار دی چې د ښځه خپله حصه غواړي. نو دې ته دا کوم هلک چې وفات شوی دی دله د پلار په مال کې د پلار په دې کور کې 9,213 روپۍ ملو شوي دي. د ده په وارثانو کې اوس منګورو نو ښځه پاتې ده، 2 لورګانې دي او 3 رونه دي او 3 خویندې پاتې دي. اوس به موږ د ده ترکه تقسیمو. نو زوجه چې ده سمون اخلي، ځکه دې وخت کې د ده مړي اولاد سره چې 2 لوریانې دي. اما لزوجات فحالتان، د زوجې دپاره 2 حالات دي، السمن مال ولد او ولد الابن وان سفلا. سمن به ورته ورکوي چې کله د سره د مړي اولاد پاتې وي. دلته د مړي 2 لوریان دي نو د سمن شو. نو سمن کې د ده په دې 9,213 کې 96,153 روپۍ ورسېدي. لوریانې چې دي دا 2 دي، نو دې وخت کې 2 ثلثان اخلي، نو هر یوې لور واغستې 2,56,410 روپۍ او 2,56,410 روپۍ. باقي ترکه چې پاتې شوله هغه د ده په دې 4 رونو او په 3 خویندو باندې تقسیم شي. نو هر یو ورور ته پکې ورسېدي 29,137 روپۍ، بل هم 29,137، بل هم 29,137 او د دې الګ کوم چې وفات شوی د یو خور ته ورسېدلې پکې 14,568 روپۍ، 14,568 یوې ته داسې بلې ته داسې بلې ته. نو دا ټوله ترکه وه چې موږ تاسو ته تقسیم کړله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.